السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. وسیم الله خان یم جی. نن می در سره یو بل ویډیو کې حاضر یم او دا ویډیو ډیر خاص د سټوډنټانو لپاره ده، ځکه چې د ایگزام لپاره ډیره ضروری ده. دا عمل چې تاسو وکړئ د سهار نه مخکې وکړئ او بیا ایگزام لاړ شئ، نو الله پاک به تاسو ته په ایگزام کې ډیره زیاته اسانتیا راولي. ایگزام به تاسو په ښو نمبرو باندې پاس کړئ. نو تاسو ټول له پکار چې دا ویډیو مکمل وګورئ، د مولانا صاحب دا بیان واورئ چې دا کم یو عمل دی او په دې باندې دا ازماو کوي. دا ازماو کوي او ضرور د نور ملګرو سره هم شیر کوي د ثواب په نیت باندې، ځکه چې نور کله غانې شیر کوي نو هغه پای کې ګناه ده چې دا شیر کوي او چاته ته فائدہ وشي. الله پاک ولې په ایگزام کې ښه نمبر ورکړي، نو تاسو به فائدہ وشي، تاسو ته به الله پاک دې اجر درکړي. نو تاسو ته پکار ده چې دا ویډیو مکمل وګورئ، د نور ملګرو سره هم شیر کړئ. ویډیو وګورئ او بیا په کمنټ کې خپل رائے ضرور. د امتحان د کامیابی لپاره خاص کر سټوډنټس کوم دي هلکان هغوی لپاره دا وظیفه درکوم او دا ځان سره کې چې کله ستاسو پیپر وي، پرچه وي، امتحان وي، نو د امتحان نه مخکې کله چې سهار د کوره وځې نو 221 ځل یا علیمو یا علیمو یا علیمو دا وظیفه وکړئ. یا علیمو یا علیمو 221 ځل یا علیمو وایئ. کور نه د وتو نه مخکې د سورت نون تلاوت وکړئ. تبارک الذی پسې چې کوم سورت دی سورت قلم، سورت نون د دې تلاوت وکړئ. یا علیمو 221 ځل سورت نون تلاوت وکړئ. او بیا چې کله پیپر ته کښېنئ د پیپر نه مخکې د سورت توبې اخیری آیات حسبی الله قل به ختم کی فإن تولوا فقل حسبي الله فإن تولوا بم کٹ کی فقل بم کٹ کی حسبي الله لا اله الا هو عليه توکلت وهو رب العرش العظیم. دا آیات به وزل وي، وزل به دا آیات وي. الله جل شانه یو ځل یونیورسٹی کې پېښور یونیورسٹی کې یو ګل الګو زلمی الګو هغه وی استاد پیپر مې دی، پیپر مې ډېر زیات سخت دی. ما ورته مې دا وایا حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت وهو رب العرش العظیم. دا وظیفه وکړه. هغه وظیفه به روزانه کوله. مې 221 ځل یا علیم وایا، سورت نون تلاوت کوه، چې پیپر لذي دغه کوه او چې پیپر لکېنې پرچې ته کېنې دا وایي دا دیني طالبانو ته ویم او دنیوي طالبانو ته ویم، چې کوم د کالج د یونیورسټۍ د سکول هلکان دي هغوی ته ویم، چې کوم د مدرسو طالبان دي هغوی ته ویم. د پیپر نه مخکې 221 ځل یا علیمو او سورت نون تلاوت او چې کله پیپر ته کېنې پرچې ته حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت وهو رب العرش العظیم وزل دا ووایې. نو هغه ته مې دا وظیفه وښوده، هغه وکړه. بیا چې کله پرچې ختمې شوې ډېر وخت پس راغی ما ته مولوي صاحب الله پاک دې عمر کې برکت واچو، قسم دې وي چې هغه هیر سوالات چې کوم ما ته نه راتله وایي هغه سوالات به الله جل شانه داسې ښکلي انداز سره ذهن راوستل چې ډېر په ټاپ باندې ډېرې ښایسته لمبرې مې واخیستې. نو دا بعضې ملګرو چې کوم دی مطالبه کړې وه چې هغه داسې څه وظیفه چې هغې سره چې کوم دی امتحاناتو کامیابي را دي. الله جل شانه دې زموږ د ټولو د دنیا او د آخرت خوشحالۍ ترقۍ نصیب کړي. الله د پریشانانو سره واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.